او بل د اختر مانځله چې دی که خیري په دغه ورځ یو څو څیزونه سنت دي اجبالي درته وایم. یو د اختر پر ورځ سهار وختي پاڅېدل سنت دا مبارک. بل نوې جامې که نوې نی نو پاکې جامې وینځلې جامې دا سنت دی نوې جامې. دریم خوشبو لګول سنت خوشبو به لګي. څلورم د خوشحالۍ اظهار کول او یو بل ته مبارکباد ویل دا سنت دی. او پنځم دا رکوټ اختر د مانځه نه مخکې خوراک کول دا سنت دی. د لوی اختر به د مانځه نه پس خوراک کې د قربانۍ په غوښه بیا سنت دی او دا د اختر د مانځه نه مخکې. او حضور پاک فرمایي کجوري بیا ډېر بهتر درې کجوري وتر حدیث کوي وتر ناتکې به خورئ یا یوه یا درې یا پنځه. سعودي کې سخت کال خو حرمین بند دي که نه یا سعودي کې چې د اختر مانځه سار مونځو چې خلک د اختر مانځه ته ناست دي زینا اختر مانځه پورې ناست دي نو دا سعودي دا ماشومان واړه نه دوی د کجورو ډبې راوړي په دې دغې ګرځئ په دې خلق یې ګرځئ چا د ټاپیانو ډبې راوړي په دې خلق یې ګرځئ نو چې دوه والې وې نه وتر یو بل هم واله درې والې نو دا خوراک دا سنت دی. بل د اختر مانځله چې دی د کلي نه بار به د اختر مونځ کوي په جومات کې بغیر د ضرورت نه د خپلې محلې په جومات کې د اختر مونځ مکروه تحریمي دی دور مختار کې شته بار وتل پکه. اوس خو بار جوماتونه څوک نشته دی بار ځای نه څوک ورکوي نه په جربونو ځای لګي او هغه چې کوم بار عیدګاهونه نو هغه اوس د کلي جوماتونه شو. خو خیر سنت دا دی نبی علیہ السلام مدینه منورې جومات کې څونه ثواب دی مسجد نبوي کې خو د اختر مونځ مسجد نبوي کې نه دی کړی بار به وله وته بل چې زی په یو لار دو چې راځي په بله لار دام سنت دی. او په د بعض علماء فقهاو په نسبت بعض امامانو په نسبت کې تکبیرات وي باقاعده تکبیرات تشریق چې لوی اختر کې دي الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد یا الله نشتا. خو بیا علماء لیکي چې مانځله ځې نو په لاره لږ پټ غوندې ځان سره ذکر کوه یا تکبیرات وایه الله خو پې خوشحالېږي. او سرسایه د اختر د مانځه نه مخکې ورکول دا سنت دی دا مستحب څیزونه دي د اختر په ورځ. بیا د اختر په ورځ د اختر د مانځه نه خطبه د جمعې نه په مانځه کې مخکې وي او د اختر د مانځه نه خطبه وروسته دا څیزونه دي د اختر الله دې په خیر او په خوشحالۍ د اختر دا ورځ او دا روجې په مونږ تېرې کړي او الله دې وله قبولیت ورکړي.